یو سړی راغی ما ته وی چې ښځې نه ډېر تنګ یم. نو ما ورته وی چې داسې سړی راته وښایه چې ته نه یې تنګ. تاسو ښځې شته که ټول لونډان یې؟ ته چې ښځې نه تنګ یې داسې سړی راته وښایه چې ته نه یې تنګ. څه چل دی پې؟ ویل بس نغری ته به ناسته یو منډې به کي چې هله خېټه کې مې درد شو. ټوپونه به وایي اوړي راوړي به. څه چل وکړم ښځې؟ ویل بس دلته مې علاج نه کېږي مور کره ځم. ویل هفته کې 5 ورځې مور کره یي او 2 ورځې چې دلته تېرې کړي بیا خېټه کې درد شي. اریان یم چې وکړم ورسره څه مور کره سمه دمه یو چې ما کره راشي خېټه کې درد شي. نو مالتا قرآن ویلی دی؟ ویلی خو مې دی خو په معنو مې نه دی ویلی. مال الله وی ان کیدکن عظیم. الله وی د ښځو مکر دا ډېر لوی، دومره لوی مکر او فریب لکه د ښځو چې دی پناه په خدای. ما وی رکاوټ پکې څه دی؟ ولې نه راځي؟ وی جی نور رکاوټ نشته خو دا ښځې دومره لرې لاړې چې دا به ستاسو هغه پلاران د قبرونو نه او نیکونه روزي دا رړی ګډې به تاسو بیا په کور کې کېننوئ. ته به ښځې ته ووایې چې سپینه برکه په سر کا او د کور نه به بغیر د مړي ژوندي نه بار نه وځې چې د کپړه کې دې اوبه څکي که نه څکي او لاړئ غرق یئ. شرمېدلی وی او شرمېدی که خیر چې لږ په خېټه موړ دی. اول کار یې دا دی چې ښځې نه بورکه لري کړي او بربنډی ځان سره ګرځئ. تاسو د دې علاقې خلک چې کینې مینګه پښتانه مینګه کینې هغه ورځ ما ته چا خط رالیږلی وی پښتنو پسې بد مه وایه کلي کار به دې خراب شي. تاسو پوه شوئ؟ پښتنو پسې بد مه وایه. پښتنو پسې بد نه وایم، په غربي مو لګي. د پښتنو حال خو مو ګوره چې پښتنو نه جوړ څه شو. پښتون خو هغه قوم چې د پښتون ښځې ته به چا کاږه وکته د هغه سر به د ګولۍ نشانه کول. پښتانه داسې وو که نه وو؟ نن د پښتنو حال وګوره. راشئ مونږ سره په پېښور کې د شپې په 1 بجه وګورئ د سړو نه ښځې د سینما نه ډېرې روزي. سړو نه ښځې بازار کې وګورئ، کوچی بازار وګورئ. دا وخت صدر کې صدر روډ وګورئ، میړی موټر کې ناست دي لکه د چپړاسي او ښځه په دوکانونو ګرځي. وایي په ایمان نه م لیدلي دي؟ ما وی غار خلکو ته والله کم پرېږدم چې تر څو زما دا ژبه په دې خوله کې چلیږي او ما تاسو پرېښوئ نو زه به د سړي زوی دی. وبه کوئ څه سب کئی. موت کا ایک دن معین ہے، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں راتوں بر نہیں آتی. وی د مرګ خو یو ورځ د چې رابشي زه به مړ شمه نو د غمی خوب ولې ټوله شپه نه راځي. زه به مړ کېږم او په کومه طریقه چې زما مرګ الله لیکلی په همغه طریقه به زه مړ کېږم. همغه طریقه. نو یاره پکې د څه سو پورې چې د حق د وینا تعلق دی نو ہر حال میں حق بات کہیں گے، ممبر نہ صحیح بر سردار کہیں گے. ممبر دی نہیں د 500 رسۍ چې درته مری تا چولی او هغه رسۍ هم چغه ووایي ته به هله ایمان تیری. عزیزانو ایمان تیرول ډېر ګران کار.
नो हर हाल में हक बात कहेंगे, मिंबर न सही बर सरेदार कहेंगे। मिंबर दी नहीं द पांसै रसई چې درته مړی تا چولی او هغه رسایم چغه ووي ته به هله ایمان تیری. عزیزانو ایمان تیرول ډېر ګران کار.